بکی خزه به د پلار سره جنت ته نه ځي د چا سره به جنت ته ځي د خاوند سره ښه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته وایي تا نه غوره یم ولې را نه غوره وی زما پلار امام الانبیا دی انبیاء سردار دی ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی نو زما پلار ستا د پلار نه غوره دی نو زه تا نه غوره یم بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي زه د نه غوره یم وی ولې وی غوروالی د اخرت غوروالی دی بیبي فاطمه اگر چې ته د امام الانبیا لوري خو ته په نکاح کې د علی رضی الله تعالی عنہ او زه اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري یم خو ستا د ابا جان په نکاح کې زه یم نو ته به د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځې زه به ستا د ابا جان سره جنت ته ځم ښه جنت ته به ورسره زه ځم ښه نو ښځه به د خاوند سره جنت ته ځي موږ یو مولي صاحب هغه ما تقریر کې ویني یو مشر بابا و د ښځې نه به تنګ شوی و نو وی چې دا د پلانکو مور به هلته وي دې نه به زه هلته هم نه خلاصېږم وی ما ورته وی چې دا به هلته د پلانکو مور نه یي مړه دا به هلته د اویاو حرو سردار یي ښه دا بیبي دی دی به هلته اویا جوړې اغوستي او په اویا جوړو کې به یې دنده پنډی ښکاري او په پنډی کې به یې دنده تا ته نلې ښکاري ښه نو ته به چې اویا جوړي نو دې کې به پنډی څنګه ښکاري و د خدای ساده بنده ا د جنت جوړي دی خدا نه دی کنه هغه د نور جوړي دی اب ډمبر نه جوړي دا جوړي ډمبر جوړي کنه نو ته د جنت نعمتونه په دنیا قیاس کوي چې اویا جوړي غوسي خو وسم ډمبر جوړ کړي ساده بنده ا د جنت جوړي دی هغه د نور جوړي دی هغه به ډمبر نه جوړي پاګه کې بدن د پنډای ښکاری او په پنډای کې بدن د نلې ښکاری ښه بهر صورت نکاح د 1,40,000 انبیاء کرام سنت دی نبی علیہ السلام زوانانو ته تقریر کو وی یا معشر الشباب ای زوانانو اقا تقریر درته کوم کم چې نبی علیہ السلام زوانانو ته کړی و وی یا معشر الشباب ای زوانانو ای تاسو ته وامخه ای لونډانو ای لونډانو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج د چا چې د نکاح طاقت وي هغه نکاح وکړي ځوانانو نکاح وکړي چې د چا طاقت شته تاسو طاقت نه دی پیژندلی ورګه وایي کور کې ټایل لګوم بیا به بچي او ټایل پکې نشته په طاقت کې ټایل نشته ورګه کور پلیستر کوم یاره دا پکې نشته ورګه 500 تولې کال یاره دا پکې نشته ورګه 3 میخې بالالوم دا پکې نشته دا خو نشته طاقت څه ته وایي چې په صحت روغ دی په صحت روغ دی دومره یو کوډګۍ کتلی شي چې د بیبي سامان پکې محفوظ کولی شي اگر چې پردی دی او په لاسو خپو روغ دی بیبي له سحر او ماښام روټۍ پیدا کولی شي بس د طاقت ته فلیتزوج ځوانانو څه وکئ نکاحونه کوئ ښه چې د چا دا طاقت بس نکاح وکئ فایده به څه وشي فانه اغض للبصر واحسن للفرج سترګې به مښکته شي شرمګاونه به محفوظ شي که د بچي سترګې دې ښکته کوي که نه وایي چې دا ښکته شوې دا په حج نه ښکته کېږي دا په عمره نه ښکته کېږي دا په علم نه ښکته کېږي دا نه ښکته کېږي دا په تبلیغ نه ښکته کېږي نبی علیہ السلام فرمایي نکاح ولو که چې سترګې ښکته شي چې بیا فیسبوک یې نه ګوري بیا ډرامې به نه ګوري بیا به فلمونه نه ګوري بس بچي له واده وکړه ما ته هلک ټلیفون وکړو په ټلیفون یې ما ته وی ماله یو وظیفه راکړه ماله د شپې خوب نه راځي ما ورته مې واده پلار ته دې ووایه چې واده دی له وی صحیح وایم ما پلار له ټلیفون میله وکړو پلار یې ما مې بلکل مې ورته ویلي د وی ماله د شپې خوب نه راځي ما ورته واده وله وکړه چې د له خوب ورځي اوس زه کلي ته تقریر له لاړم د واده پروګرام او ما ته پته نه وه هغه واقعه د اقې کلي وه جو ما هلته بیان کړله اوس هغه لک هم ناست و پلار هم ناست و چې ما تقریر ختم کړو هغه لک پاسېده وی مولي صاحب دا مې پلار دی زه هغه هلک یم وی ته ته مخامخ وګوره وی دی ماله اوس هم واده نه کوي نو پلار زما بس که نور کنه چې بیا دې د مټ نه نیسي ودرې دي وکوله واده فانه اغض للبصر یاد ساتئ چا چې د واده د پاره قرضه وکړله
بچی له واده کو سی وکړه قرضه زما د خبره ځان سره ولیکئ دا ولیکئ چا چې د واده دپاره قرضه وکړه او بچي له واده وکړو دا قرضه به داسې ختمیږي چې دی به پرې نه پوهېږي ښه ځکه رب العالمین وایي په دې قرضه کې زه د دې بنده سره امداد کوم د واده قرضه الله وایي زه په ختموم مړه ودونه وکئ فانه اغض للبصر واحسن للفرج هوی ومن لم یستطع د چا چې طاقت نه به څه کوي طاقت نشته دی فعلیه بالصوم بیا روجي ونیسئ ښه شروع وکئ د سبا نه د چا د واده طاقت نه هغه څه نیسئ روجي نیسئ فانه له وجاء روجي ونیسئ یو طریقه درته ښیم د واده کولو ښه تاسو له والدین واده نه کوي نن چې ورشي که نه ماسخوتن سملی وای امي مور ته امي وای دیدی وای بیبي وای بس هر څه چې وای که امي وای که دیدی وای که بیبي وای دا ټول نومونه په خپل ځای خو زما یو نوم به یاد ساتې مور دا د جنت دروازه ده ګورئ ښه بچیه دا نوم به نه هېروئ ښه پلار هم د جنت دروازه ده ښه امي ابو دی ابو امی دی خود جنت و دروازیم دی گوره دا نوم بنایی ریخا دا امی دا جنت دروازم دا دا ابو دا جنت مینسنی دروازم دا بنایی ری نوائی موری سبا که خیری می دا نفلی روجی اراده دا بیا می پیشمنی لپاسا که خیری روجا بنی سما پیشمنی لبری سوک پاسی مور بری پاسی کنا روندار خوتا نشی پاسا ولی پیشمنی نو چی مور تا پاسی پا پیشمنی دا چه روٹای پاخی ٹک شو سبا ماخام ته بیا ورشي امي بیا مې د نفلي روجي اراده ده انشاءالله پیشمني له بیا پاسه ښه چې یو هفته د پیشمني تیار کړي بله ورځ به ویلې چې یاره دله د واده زه فکر کوه زما به بل کار دی خو زه به دله پیشمني تیارومه که نه نو مور بیا پیشمني تیارولی شي نو په خپله به درله واده وکړي دا طریقه ده ښه ټیک ده ما یو تقریر کې ویلو ما دا پلار پسه شو چې دی بچی له واده ونه کړي زموږ مدرسې ته یو لوی عالم راغی شیخ الحدیث بچی ورسره و هغې بچي ما سره ګپ لګوي مولي صاحب زه ستا تقریر دته په مخ اورم او ته یې یېره یې پلار یې یادو وی تا وی چې دا پلار پسه شو چې بچي له واده ونه کړي پلار چې ورته داسې وکړه هغه هم سټه ده سټه وی ستا خبره صحیح ده خو په تاوه شاملي کړي دي چې کله پلار ته ضرورت وي نو لومبی به بچي پلار له واده کوي ښه ما ته ضرورت دی اول مال وکړئ بیا به زه تاسو له کوم ښه نه که پلار ته ضرورت وي نو اول پلار له کوئ بیا به وروستو تاسو له کوي ګورئ ښه دا هم د فقې مسله ده به هر صورت فانه اغض للبصر واحسن للفرج د نکاح سره حیا پیدا کیږي معاشره کې امن پیدا کیږي دا ځوانۍ به محفوظ شي دا سترګې به د الله دیدار ته پاکې پاتې شي دا سترګې به تصویرات نه ګوري دا سترګې به ډرامې نه ګوري که کور کې حیا غواړي د بچي او د خور او د مور او د لور تمیز برقرار پتې کول غواړي نو بچو له په وخت باندې ودونه وکړئ ښه بچو له په وخت باندې ودونه وکئ او چې لسو کالو تم بچي ورسي نو د بسترو ځایونه وله جدا کئ ښه یو ورور او خور په یو کټ کې به نه سملي ښه بچی به د مور سره نه سملي چې لسو کالو ته ورسید ښه دورونه به هم نه سملي باز نبی علیه السلام فرمایي چې لسو کالو ته ورسیږي